د نیر دا چې کوم سیند په دې ما راغلی ماشاءالله ډېر مزه سکون دی پکې څه زه به خپله پیدل ډېر زیات ګرځم ٹھیک شاید صاحب ډېر یم باندې خوشحاله السلام علیکم د شامدر شاه طارق وزیر جی بالکل موجودی ما په 400 کې فاروق اعظم چوک سره دلته مردان روډ باندې موجودی ما تاسو کتلې شهید اسلام کانفرنس حواله سره تیارې جاری دي دلته تاسو کتلې شي په زبان سکرینونه لګي پر مردان روډ باندې دا کرسي لګیاره د بزید کولاره چوک پورې بلا کرسي لګي دلته بابا سره موجود ده نوم سره بابا پیدل بابا خپل نوم سره طارق وزیر اور په پیدل بابا پیدل ګرځي ته زه پیدل راځم پروګرام نو سایکل یا رکشا یا موټر سره نشته نه پیدل ټول عمر پیدل ګرځي او زه په خور نه پیدل راځم په خور نه پیدل راځي سبای روزله سټم راوتل ویل قرآن موږ مې شو کال ته په خور نه وتل دا په خور نه کم زنه مفتی محمود مرکز نه په خور صبح چې روان شوی موږ سبای موږ دیو بس روان شوی اوس را ورسېدو ماشاءالله کله بجون کې موټر کې نه ګرځیدل نه په سایکل باندې بس پیدا ګرځي دا څه تاسو کتلې شي طارق اوربي پیدل بابا تاسو کتلې شي نن د دې کانفرنس د پاره د پیښور نه محمود مرکز نه سارموز چې کړو در روان شوی د پیدل را رسیدلې ده د دې د اواله چې ما شرط په ګاډي کې مزل نه کړي نه په سایکل باندې نه په موټر سایکل باندې ټول عمر پیدل ګرځم ځکه زمانوم پیدل بابا لري پیدل بابا څه کار روزګار کې مدرسه مې کم ځای کې ډیر اسماعیل خان کې علمي په خپل علم د کړي دي کم ځای نه کولینه ها علمي ماشاءالله نن دلته موجود دي ان شاء الله نو درد وستاره پیدل ګرځو وجه سره دا کوم غته جذبه ده چې یو خدای پرکې غته وخت چلیږي او دا خلکو ته بل دا شیخ ادریس صاحب جو الله دې قبر د نور نه ډک هغه خو زه دا غت څه نه وکړ ان هغه خو زه په دې خله دا هغه څه نه نشه کولای او ټول دنیا ته معلومه ده چې هغه څوره خدمتونه دي دین د لپاره او مدرسې د لپاره نو هغه ته مو کدا زه د بنو نه ځای هم بنو کې او ذاتی د بونې است بنو سره تعلق دی بنو سره وزیر تاسو ملاقات شو شهید مولانا محمد ادریس صاحب کم ځکه ډېر ځایونو کې مشه مری کې یو هغه مليون مرچونه چې وو هر ځای کې بدایر سره و ملو شي ډېر او پرته کې خو د سرګرم وو نو موږ خدا کوشش کړې د پیدل ګرځیدل موږ نور واسنشتا خدای یو جذبه ده چې د خدمت کې موږ خالي شو ستړي شو نو موږ ته اجر ورسي اجي صاحب تاسو پیدا ګرځي دا تاسو د اسلام دغه پالو کوي چې مطلب تاسو عاجزي کوي یعنی مال وسشتا وسم کیږي پیدا ګرځي د دې وجه سره پیدا ګرځیدو دا خو فواید دا چې زه په خور نه چرازه چې څوره خلک مویني نو د پرکې دعوت ته نو هغه دعوت چلیږي او موږ ته الله پاک اجر د الله د پر کوو موږ د دین د پر کوو چا د پیسې د پر چا خلکو د پر د لیدو د پر دا مطلب مونږ وي صرف چې الله رضا شي د دین د مولانا محمد شیخ ادریس صاحب دینی خدمات تاسو څنګه ګورئ دینی خدمت کوم مخکې ته وي چې هغه مزه په دا وړه خله دا هغه خدمتونه څه بیان کو اخو ما دا دینه واسنه بر دي دومره خدمتونه دي وای چې اخو چانه پټ نه دی ټول دنیا ته معلوم دي چې شیخ ادریس صاحب چې کم دی په دې عمر کې هغه څوره خدمتونه وو نو هغه خدمت ته سلام کوم مولانا محمد طارق نوم ځکه تاسو مولانا محمد طارق په 400 فاروق اعظم چوک کې موجود دی تعلق د بنو سره دی علم حاصل کړی د کوړی مدرسې نه تعلق د بنو سره د داوره چې زه د پیښور نه پیدا راغلم او دې کانفرنس ته میدان راورسو یقینا وای چې وس الله پاک وس راکړی د خو بیا هم عجزي می خوخه دا پیدل ګرځېدل می خوخ دي په گاډو کې او په موټرو کې ګرځېدل نه مې نفرت دی داسې ده څه پیغام ورکې نور خلکو ته ځوانانو ته دا خو دوی واضح پیغام دی چې موږ چې د بنو نه رسو دی پروګرام ته نو دلته خلکو ته خو پکار ده چې جوک په دې کې شامل شي ولې چې شیخ ادریس صاحب چې د خلکو لپاره څه قرباني کړې ده نو پکار ده چې کم بډای او کم ماشومي ټول په دې کانفرنس کې حاضر شي مولانا صاحب تاسو نن رالي په خبر نه تاسو کریمونه لګیدل بچته مو شو خلکو سره پیغام ورکړي خلک و چې ژوند سخت دی ستا پر اجازه کې سونه سکون دی نن دلته زه دا ویلې چې ځکه اوس په بنگلې کې یا موټر کې
نو په دا پیدل زندگی چې زما دا دې باندې ډېر د الله نه رضا یم شکرګزاري ډېر شکر څومره خوشاله ته ډېر خوشاله یم د سبا ووایم دا خوشاله یم یقیني چې د عاجزي کې چې سوره پیغمبر اسلام چې کله معراج ته الله پاک وغوښته نو الله پاک دې چې ماته سره وړي دي نو پیغمبر اسلام ته وفرمایي ما دا شاعر چې تاسو سره نشته چې هغه څه دي چې عاجزي نو عاجزي خو ډېره غوره ده چې سړی کوي خلک و چې ګرانی ده پریشانی ده خفګان دي ته مني دا خو خفګان او پریشانی اګرانی دا زموږ د اعمالو د وجو نه ده ولې چې موږ کا عمل ټیک شي نو دا هر څه د الله په لاس کې دي په څو منټونو سکندونو کې به ټیک شي مو عمل خو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا عمل د موږ څنګه دي او څنګه په خپلو کې څنګه ملاویږو پردو سره مو څه تعلق دی نو دیني او هغه چې کوم دی هغه مو سره بغا دي چې جماعت ته سوره زو سبق سوره وایو بچیان مو انګریزي سکولونه دا نه ده چې سکول منع نه ده خو دینی تعلیم خو ډېر ضروري دی کنه پیدل بابا ستا په لکه جذبه څنګه پیدا شو چې زه جزي کوم زه به داسې ژوند تېروم دا جذبه څنګه پیدا بس دا خو مو د جمعیت سره تعلق لرو دا ډېر وخت نه لکه بیګا مولانا سره ډېرې خوږې خبرې وکړې مرکز کې ملاو شو مو خدا غواړو دا عزت غواړو او بل دا اسلام دپاره کوشش کوو چې دې ملک یقیني په پاکستان کې بغیر د شریعت نه بل قانون نه دا حالات ټیک کولی شي دا کار بل ویل چې ټول مو وکتل دا قانونونه دا وزیر زمان دا تیر شو یو واحد علاج دی چې اسلام راشي شریعت راشي لکه افغانستان کې الله دا غام کامیاب کی الله دې موږ په ملک مولانا صاحب وادم کړه سو بچم دي دوه بچیان دي ها دا راته دنیوي خواهش شته چې مطلب گاډي والم بنگله والم یا پروتوکول کې وګرځم نه سو باندې دي دا ځان خوښي ده چې دا څه ګرځم په علما سره د علما په ډاله کې نو دا غدا دا پر الله پر کړی نو خلک و چې رزق د بار خلک مطلب بار مې کوم د مهنت کوي دا کوشش کوم د دین د پر کو نو رزق خدا الله په لاس کې دی الله په خدا کړی دا چې دومره مزه بیګا نه که چار چاته ما رزق رسولې مو یقیني نه مخرب شي دي عمل چې عملونه مخرب شي ځکه هم باندې دومره سختی ده نو هر سړی ته پکار ده چې د دین سره تعلق وساتي یعنی دین اپناو کی نو المنځ او داس کوي خیر کارونه کوي نو ان شاء الله الله پاک نن تاکي جزیخ کارستا په لکه سکون د خوشحالي ده نور د استامخ باندې خو بیا ځوانان و چې وی بیا علماء چې به نشي مشي شروع کیه خو پښې نه کوي ستاسو دا ولې داسې به وکي خدا خدای واجه نه چې کوي نه کنه دا څه عمل کوي نه چې چرته مدرسې ته لاړ شي علماء سره کینی چې هغه خبر شي نو په دا هر یو سړی دا غواړي چې ما محترم وای بنگله مې وای هغه وسی وینه بیا اخر دې ځای ته راشي چې نشهیي شي په درس کې او هغه کوي کنه خو مجبوري شي کامیابی په څه کې ده کامیابي خو په دین کې الله پاک په دین کې حق دی ایو علم وای یلدا چې هغه داسې کوته په کوته نو لاسې داسې څانوالو باندې وبوته چې وبوته کوته پرې وته خلک پس ګرځي لاندې غواړي دا دې چې وقوفو وی چې هغه غوټۍ دا د زما په لاس ته هغې کې شته نه مو تاسو به څه مونده کړئ یعنې مطلب دا و چې سکون صرف په دین کې دی په دنیا کې سکونونه نشته په دین کې الله پاک مولانا صاحب پیدل بابا تاسو به اوس بیا پېښور ته پیدا ځئ د کانفرنس نه پسه بیا پیدل نه زموږ کلي نه ګاډي راځي بنو ته بیا هغوی سره به ډېره مهرباني شکریه